الرحمن الرحیم حامد و مصلی و مسلمه. زه تاسو ته یو نن ډېر اهم پیغام د قرآن د پیغام په حوالې سره راغلی یم. قرآن باره کې الله رب ذوالجلال فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن مونږ نازل کړی دی او د قرآن حفاظت به مونږ کوو. همدغه وجه ده چې د قرآن د میټاولو دپاره د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د وفات نه فورا بعد د دې سازشونه لګیا شوي دي او په دغه سازشونو باندې تر دې ټیمه پورې خواري او محنت شروع دی. همدغه وجه ده چې یهود او نصارا عیسایان او غیر مسلمه هغه د قرآن د میټاوېدلو دپاره ان تک کوشش او محنت کوي، خو لیکن د قرآن میټاوېدل آسان نه دي عزتمندو. همدغه وجه ده چې حسین احمد مدني رحمه الله د نن نه 100 سال مخکې په هندوستان کې یو ماشوم په سټیج باندې ولاړ که او هغه باندې د قرآن تلاوت وکړه او هغه یې وویل چې دا هغه قرآن دی چې د دې د میټاوېدو کوشش کېږي. د پاڼو نه د صفحاتو نه خو به یې میټو کې، خو د مسلمان د زړه نه به یې څنګه میټاوي. عزتمندو د قرآن په حوالې سره نن یو ډېره اهمه ایشو راغلې ده. نن غیر مسلمو یو ایپ متعارف کړی دی، باقاعده طور سره دا په سوشل میډیا باندې او دغه شانتې په الکترونیک میډیا باندې دې ته یو تشهیري مهم شروع شوی دی او د دې په باره کې یو داسې خفیه طور سره لابینګ شروع شوی دی چې د قرآن، د تورات، د انجیل د دې کتابونو یو مجموعه ده او د دې د اجتماعي طور سره یو ایپ متعارف کی او دنیا ته وښایي چې دا درې واړه کتابونو مطلب ماخذ مقصد یو دی او دا درې واړه کتابونه یا څلور واړه زبور ورسره هغه چې دی نو مثال طور سره د هغې میشن دا دی چې د دې کتابونو یو ایپ تیار کی او دنیا ته یو پیغام ملو شي چې وګوره دا څومره د امن او د سکون او د اطمینان خبره ده. یاد لرئ عزت دارو مسلمانانو ورونو، یاد لرئ ګورئ قرآن زموږ ریډ لاین دی، قرآن زموږ حرف آخر دی. په قرآن باندې هیڅ قسمه کمپرومایز نشته. قرآن ته چې څوک چیړ کوي هغه عزت او احترام موږ نشو کولی چې څوک د قرآن عزت او احترام نه کوي. د دې د وجې نه چې څوک د قرآن خلاف سازشونه کوي په دلایلو سره یې ثابتو چې هغه د انسانیت په لیول کې هم ډېر ښکته لیول والا دی او د دې د وجې نه د قرآن خلاف د دې سازشونو ډټ کر مقابله وکوي، د داسې ایپونو خلاف آواز اوچت کوي، امت مسلمه را بیدار کوي. نن قسم په خدای جړا راځي چې مسلمانانو ته د دې خبرې پته نشته. یو قرآن آیت ووایي مسلمان ته پته نشته چې دا د قرآن آیت رښتیا دی او که نه دی. د دې د وجې نه نن دا دومره غټ سازشونه لګیا دي د قرآن خلاف. ای مسلمانانو قرآن سینو سره ملو کوي، قرآن سینو کې ځای کوي، قرآن سره مینه او محبت وکوي. د قرآن دغه مینه او محبت په آخرت کې په کار راځي. انشاءالله دا زموږ عهد دی چې دی څومره د قرآن خلاف سازشونه کوي دومره به مونږ د قرآن د احیا دپاره کوششونه کوو. هذا و آخر دعوانا الحمد